ډیرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یوه داسې طاقتوره سجده راته ښیمه، صرف یوه سجده د محترمو مسلمانانو، چې دې سجده کې به الله جل شانه ستاسو د کورنۍ مسلې وي محترمو، یا د واده مسلې وي محترمو، یا د اولاد مسله وي، یا تاسو ته نوکري نه میلاویږي، یا د عدالت کیسونه وي او کیسونه هم نه حل کیږي، یا تاسو ته د پیسو ضرورت محترم مسلمانانو، یا تاسو ځان دپاره کور اخلئ یا خرڅوئ. د دې نه علاوه ستاسو څومره حاجتونه دي محترمو مسلمانانو، نو دا د یوې سجدې عمل درته ښیمه انشاءالله. په دې یو سجده کې دا الفاظ ووایئ او دغه رنګې طریقې سره دا سجده وکئ، کومه طریقه چې درته زه ښیمه انشاءالله، چې الله جل شانه به ستاسو دا حاجت پوره کړي. ځکه انسان په سجدې حالات کې الله تعالی فرمایي چې انسان په ټولو حالتونو کې ماته د ټولو نه نږدې د سجدې په حالات کې وي. نو کوم انسان چې سجده وکړي ګویا چې د الله جل شانه په قدمونو کې څنګه چې د الله تعالی شان موافق هغه سر ږدلی دی. نو کله چې د انسان د الله تعالی په قدمونو کې خپې کې سر کېدوي، نو الله تعالی په هغه خصوصي رحم کوي، او الله تعالی په خپله فرمایي چې دا انسان ماته د ټولو نه قریب وخت په سجده کې وي. نو لحاظه دا یوه سجده تاسو وکئ په دې طریقه باندې، انشاءالله تاسو به خوشحاله او وخت به هم دومره نه لګي محترم مسلمانانو، انشاءالله چې دغه تمام مقاصد به راته الله تعالی آسان کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو محترمو او قدرمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، انشاءالله تاسو به روغ یې. زه امید د خپل رب نه لرم او الله هم دغه رنګې خوشحاله او آباد ساته، او الله تعالی د تمامو مسافرو تمام حاجتونه ضرورت پوره کړي، او الله تعالی زمونږ کتونکو او اورېدونکو ته ډېره جزای خیر ډېره خوشحالۍ ورکړي چې ډېر په محبت او شوق سره زمونږ ویډیوګانې ګوري. الله تعالی د دنیا او د آخرت ټولې خوشحالۍ دوی ته ورکړي. محترم مسلمانانو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه انتهایی بهترینه او د کمال نه ډکه وظیفه ده، او د یوې سجدې وظیفه ده چې پس یوه سجده به تاسو کوئ، او په هغې کې دغې طریقې سره دا وظیفه ده چې کومه طریقه راته زه ښیمه انشاءالله چې الله تعالی ورسره ستاسو حاجات او ستاسو مقاصد پوره کړي. راځئ محترمو دغه ترتیب سره دغه وظیفه واورئ، انشاءالله به دغه ترتیب سره دغه حاجت دپاره دغه طریقې سره دا سجده وکئ، انشاءالله چې تاسو به خوشحاله یئ. ګوره هر انسان حاجت لري، هر انسان دویم انسان حاجتمند دی. په دنیا کې څوک هم پوره نه دی، صرف د الله تعالی ذات پوره دی. د الله تعالی ذات موجود دی، مخکې موجود، اوس هم موجود دی، بیا هم موجود دی. مخکې الله تعالی موجود و تمام کائنات نو، الله تعالی موجود و محترم. اوس الله تعالی موجود دی، مخلوق هم موجود دی. یو داسې وخت به راشي چې الله تعالی به موجود وي لیکن تمام کائنات به موجود نه وي. نو محترمو هر انسان ناچاقي، پریشانی، مصیبتونه، غمونه لري، تکالیف لري، حاجتمند به وي. نو په دغه طریقې سره دا وظیفه تاسو وکئ. دا وظیفه محترم مسلمانانو ټیم ټیبل یې دا دی، په دې طریقه باندې به یې کوئ. یا خو به د تهجدو په ټیم کې دا وظیفه کوئ، یا به د سحر د فرض او د سنتو په درمیان کې دا وظیفه کوئ، او یا د ماسپښین د مونځ نه پس دا وظیفه کوئ، یا د مازدیګر مونځ نه مخکې یا وروسته به مخکې به ترې وظیفه کوئ، یا د ماښام یا ماسخوتن به هر کیف چې هر وخت تاسو کوئ دا وظیفه تاسو انشاءالله وکئ. دا صرف او صرف محترمو 7 ورځې یا 11 ورځې به دا تاسو په دې طریقه باندې دا سجده کوئ. انشاءالله چې دې 7 یا 11 ورځو کې به الله تعالی ستاسو حاجت په ګرانټۍ سره انشاءالله چې الله تعالی وغواړي پوره کیږي. محترمو طریقه کار دا دی چې اول خو به مزیدار اودس چهاردام وکړي، صحیح شوه. اودس چهاردام دې وکړو، په مصلې باندې به ودرېږي، قبلې ته به دې مخ وي، او د خپل مقصد دپاره به نیت وتړئ. نیت په څنګه تړئ؟ مثال په طور الله تعالی زما د واده مسئله د اسباب نشته، د هغې دپاره زه د 21 سجدو هغه نیت تړمه، صحیح شوه. 21 سجدې دي محترمو. دغه رنګې تاسو به ووایئ چې الله پاکه زه د کاروبار دپاره د 21 سجدو نیت تړمه، یا زه د خپل کور د آبادېدو دپاره، یا د پریشانو، یا د خاوند د ملازمت دپاره، یا د کاروبار دپاره، ستاسو چې هر مقصد وي د هغې به پکې نیت وکئ چې زړه کې چې مالک الله دا سجدې زه کوم د دغې حاجت دپاره. الله اکبر. غوږونو له به ګوتې یوسئ، غوږونو له دې ګوتې یوړې، بس فوراً به سجدې له لاړ شي. سجدې له به لاړ شي
سجدې له چې کله لاړې نو 3 پیرې به سبحان ربي الاعلى دا به 3 پیرې وي، لکه څنګه چې عام روټین سره موږ په سجده کې سبحان ربي الاعلى 3 وارې وایو. 3 پیرې به سبحان ربي الاعلى وي محترمو. د هغې نه پس به 11 پیرې ایاک نعبد و ایاک نستعین ووي، 11 پیرې. او بیا به د سجدې نه سر اوچت کړي محترم مسلمانانو، الله اکبر به ووي، او بیا به دغه رنګې په 2مه سجده کې لاړ شي. صحیح شوه که نه؟ په 2مه سجده کې لاړې نو بیا به سبحان ربي الاعلى 3 پیرې وي، بیا به 11 پیرې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا په دغه 2مه سجده کې وي. دا ستا 2 سجدې وشوې او دا به ته 11 سجدې پوره کړې. صحیح شوه که نه؟ بیا چې 3مه سجدې ته لاړ شي نو دغه رنګې به بیا محترم مسلمانانو 3 پیرې سبحان ربي الاعلى وي. سبحان ربي الاعلى چې 3 پیرې وي، د هغې نه پس په 11 پیرې بیا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا محترم مسلمانانو وي. دغه رنګې به ته 21 سجدې وکړي، 21 په شمار باندې ځان سبا څه ترتیب باندې تسبیح ونیسي یا به اکاونټر ځان سره ونیسي محترم مسلمانانو. په دغه ترتیب سره به 21 سجدې وکړئ. په هره سجده کې 3 پیرې سبحان ربي الاعلى، د 3 پیرو سبحان ربي الاعلى نه پس 11 پیرې ایاک نعبد و ایاک نستعین په یو سجده کې. په یو سجده کې 3 پیرې سبحان ربي الاعلى او 11 پیرې ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوه سجده دې پوره شوې. به 2مه سجدې ته دوباره ښکته کېږي، یعنی پاسې به نه، په دغې طریقې باندې به دوباره بله سجده کې، لکه سړی چې مونځ کې یو سجده وکړي او 2مې ته لاړ شي، دغه طریقې سره به 21 سجدې ستا پوره شي. صحیح شوه؟ بیا به د خپل مقصد دپاره د دغې نفس به چې کله ته اوچت شي محترم مسلمانان، نو تاسو بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. صحیح شوه؟ 11 پیرې درود ابراهیمي دې ووي. 11 پیرې درود ابراهیمي نه پس محترم مسلمانانو بیا به الله جل شانه ته لاس پورته کړي، او چې کله د لاس پورته کو نو بیا به 21 ښکاره یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین دا به تاسو محترم مسلمانانو 21 ښکاره ووایئ. او بیا چې ستا کم حاجت وي، کم مقصد دپاره تا دا 21 سجدې کړي وي، نو هغه مقصد او حاجت په الله تعالی ته فتح ده، خو بیا به هم د خپلې بېوسۍ، د خپلې ناچارۍ او د خپلې کمزورتیا هغه دغه به الله تعالی ته بیان کړي. الله زه کمزور یم، الله ته طاقتور یې، الله زه حاجتمن یم، الله ته حاجت چاته نه لرې، الله زه بیمار یم، الله ته د هر غیب نه پاک، الله ما سره پیسې نشته یا واده اسباب نشته، الله ستا خزانې ډکې دي. خپله کمزوري یو پیره بیانول، بل پیره د الله تعالی ذات حقیقت بیانول. محترمو دغې طریقې سره چې تاسو کوم حاجت وغوښتو هغه حاجت به وغواړئ. بیا دعا نفس په 21 کرته بیا درود ابراهیمي په دغې طریقې سره محترم مسلمانان ووایئ. انشاءالله چې دا تاسو تقریبا 1 ورځو پورې دا عمل وکړئ، یا د 11 ورځو پورې تقریبا انشاءالله چې الله تعالی ورسره ستاسو حاجتونه پوره کړي او مقاصد هم ورسره الله تعالی اسان کړي. زه هم دعا کوم تاسو ماته کوئ، الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي دې وظیفې سره. جزاک الله خیره.